نظر د الله تعالی یو لوی انعام دی ځکه چې د سترګو او د نظر په برکت انسان په دنیا کې ژوند تیروي د کوم خلکو چې سترګې او نظر نه وي نو بیا یې ژوندون ډیر ګران او د محتاجۍ سره مخ وي په ترقی یافته ملکونو کې د سترګو او د نظر نه محروم خلکو لپاره تعلیمي او تربیتی ادارې قایم دي خو ولې زموږ په معاشره کې د سترګو نه محروم خلکو لپاره څه قسمه تعلیمي ادارې په نشت برابر دي د کوم لوجې چې دا قیمتي انسان ضایع کیږي ملکن ډیویژن کې هم د ړندو لپاره یو تعلیمي اداره هم نشته ځکه خو د پیراډ کلی ملکن سره تعلق لرونکي د 15 کلنه اجوا حیات په پنجاب کې تعلیم حاصلوي او د معاشره یو ګټور انسان جوړېدل غواړي خو ولې حکومت دې اړخ ته پام نه دی راګرځولې چې لکه بلې بیشتره ړانده خلک په کورونو کې ژوند تیروي او په خپل کورونو بوج جوړیږي دا زموږ دونه عمرونه دي هډیر او په دې کې هم د وسه پورې د سکول درک نه لګي نور څه نشته نو بس کومه خاو نه خو وخت تیر کو او بیماریان راته سیوا شو ټول وخت په کار کې کټ کې ناسیو هیڅ هم نشته خو د پاتې شنو وړولې دونه په کار دی چې په دې ملکن زیر لکه د سکول جوړ شي چې دا واړه ماشومان پکې خپل وخت په ژوندۍ صحیح تیر کړي وزیر اعظم او د صدر پاکستان نو مطالبه کوم چې په ځل ملکن کې سکول درندو د پاره سکول جوړ کړي مونږ سره جی نابینا سکول نشته نو زه صدر پاکستان وزیر اعظم پاکستان ته او وزیر اعلی خیبر پختونخوا ته اپیل کوم چې په خاص کر په ضلع ملکن بټخیله کې نابینا سکول مونږ ته جوړ کی او دا ماشومه ده زموږ په ضلع ملکن کې تقریبا 20-25 ماشومان دي چې هغه بالکل بغیر تعلیم دي چې دا ماشومان پکې سبق وای څنګه چې نور ماشومان ته ښه تعلیم کیږي چې دا ماشومان هم قابل لوی غټی شي او تعلیم سره کچري حکمران طبقه د دې خلکو لپاره تعلیمي او تربیتی ادارې قایم کړي نو دا نابینا خلک به ګټور انسانان جوړ شي او د سوچونو او فکرونو د دنیا نه بل لري شي او د ملک په ترقۍ کې به خپل کردار لوبولی شي عمران زریاب خیبر نیوز مالکن